نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان طول بنيمان دل الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمانو ما تاسو ته فذکر الہی باندې بیان شروع کړو نو الله رب العزت کومه او تاسو له ژوند را نصیب کو نو دا اتم جمعه به هم د ذکر الہی متعلق بیان کو خو تاسو ته ما په شروع کې یو څو خبرې کړې وې چې زمانه د یو څو خبرو تپوس شوی چې په فیسبوک باندې اشتهارات د علماو په جامه کې سکسان خبرې شایع کړې وې چې په تصفو باندې ذکر کول دا بدعت او دلیل ځان له جوړ کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم په تسبو ذکر نه دی کړی خو دا یو څو خبرې ذهن کې یاد وساتئ زمونږ دا بعض قوم په دې فیسبوک باندې دا بعض علما ګوري علما نه دي خو بنام د علماو دي ځکه د علماو شکل اختیار کړی دی نو اکثر که تاسو په فیسبوک باندې څه مسله واورئ نو به په هغه متعلق د خپل معلم نه د هغه تپوس کوي یو خو زمونږ اکابر علما دي په پاکستان کې ټول دنیا کې اکابر مشران علما دي شیخ الحدیثان دي شیخ القرآن دي سپینګری دي
نو هغه چې کوم خبره په فیسبوک باندې شایع کی یا سو کی نو لہذا د هغه خبر سره د هغه سره دلیل نسبت خامخی خو لہذا په دې فیسبوک په دې خبرو باندې یو مال هغه شزونه ناراضي خو سکټایان مټایان په دې خبرو کې کیږي یو خبره د یو سره ولګي او بل خبره د بل ځای سره ولګي نو داسې خبرو له ترجیح نه ورکوي ځکه د خبرو پسې شاته د غیر مسلم لاس وي د مسلمانانو د گمراهۍ د پاره چې مسلمانان به څنګه گمراه شي او په خپل دین کې به شکیان شي دویم نمبر تاسو تمام ویلو چې تسبیح دا اله د ذکر ده کم انسان سره چې په لاس کې تسبیح ورسره نو فطرت د اسه د هغه یو خواهش ذکر تکیږي خو مونږه په تسبیح باندې ذکر نه کوو ذهن لګ کولاو کوي ذکر چې مونږه کولو په ذکر کې مونږه عقل استعمالو په ذکر کې مونږه زله استعمالو په ذکر کې مونږه زبان استعمالو نو مونږ چې په ذکر کې دا استعمالو نو ذکر مونږ په تسبیح نه کو ذکر دا تسبیح دا زمونږ د عادت سبب ده تسبیح باندې مونږ صرف عادت کو شمار کو یا کونټر وغیرہ که یو سړی تسبیح نه استعمالي یو سړی کونټر استعمالي د عادت د پاره هم ټکته خودی شزونو تبیا بدعات ویل دا یو خبر علمی کوم علم سے تعلق ته کتابونه ذکر کوي چې بدعات لاول تاسو پیژنئ چې بدعات څه ته وایي بدعات وایي په دین کې نوې کار پیدا کول د دل په ارکانو کې نوې کار جوړول او هغه له د ارکان درجه ورکول د فرضیت او د سنت درجه ورکول نو دې ته بدعات وای خو علما ذکر کوي چې د بدعات به دوه قسمونه دي یو هغه بدعات چې په دین کې تر ځان نه یو عمل وکي او یو بدعات هغه دی چې بدعات لدین دی د دین د پاره مضبوطیاره د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې با خلق حج مبارک لا د نبی صلی الله علیه وسلم زیارت مبارک لبا خلق په اسونو په اوخانو راتلل پیادل براتلل زمونږ د انګریزانو ته د خدای هدایت ور نصیب کی دیو مونږ له داسې یو الله جوړ کړل جاس چې اوس مونږ مسلمانان اکثر د یو مل او د مل من بیت الله شریف ته په جاس کې زو
اسانتیا را پیدا شوا. نو دیتا بدعات للدین وی. مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې څه شیزونه داس نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با کورونه وغیره جماعتونه ساده و، فرشونه به خاص ډیر نو. مسجد النبوي دا د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې د بره په د کجورو پاڼې غوړولې وې، چپر یې جوړ کړی و، لاندې خاورې وې. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې مسجد النبوي له بیا خاص د ترک نه وغیره نه لرګی را طلب کو او ښایسته جوړ کو. اوس موږ په جوماتونو کې کاڼه استعمالو، اعلی کاڼه استعمالو، ماربل ټایر. نو لہذا دا بدعات نه دي، دا زمونږ د دین یو فوقیت دی، د دین دپاره زمونږ یو آلات دی چې استعمالو. سبا به تاسو یو بله خبره ذهن کې راشي، یا به څوک وایي عقل به حیران شي چې دا جنمازونه وغیره دا خو اکثر که تاسو د چیله نه راځي، انګریزان کپنه یې جوړوي. نو سبا به ته وایې زه په دې مون نه کوم، دا خو انګریز جوړ کړی. دغه شان دی زموږ قرآن کریم، زمونږ په بری صغیر باندې چې اولنې دلته په بری صغیر کې قرآن کریم چاپ کېدو، نو اولنې د اندو فریس والا چاپ کړو. نو سبا به بیا راپاسې کې چې دا خو هندو چاپ کړی، زه تلاوت نه کوم. نو تسبیح او کونټر دا اله د تسبیحاتو ده، سړی سره چې ورسره لاس کې یا جیب کې ورسره. خو په دې باندې د علماو د عملیاتو مطابق سره یو څو خبرې ثابت دي. چې کوم انسان سره تسبیح جیب کې ورسره، کم انسان سره مسواک جیب کې ورسره، او کم انسان سره عطر جیب کې ورسره، او کم انسان سره ګومز د جیب کې ورسره، الله رب العزت به دې د دنیا د هر قسم مشقتونو د عذابونو نه محفوظ کوي. نو لہذا تسبیح ځان سره ساتل یو دا بهترین عمل دی. د ذکر د کولو یو لوی سبب دی. خو بیا ذکر په دوه قسمه دی، یو ته وایي ذکر قلبي، یو ته وایي ذکر لساني. دا په احادیثو کې مشته. زمونږ د معاشرې نه په اولنۍ فضایل اعمال کې چې کوم اولنۍ چاپو ډېر غټ چاپو، په هغې کې هم د ذکر قلبي ذکر و. نو ذکر به په دوه قسمه دی، خو زمونږ د معاشرې نه د ذکر قلبي سوچ ختم شو، پہچانه نشته، ځکه خلک هغه معلومات دغه ختم شو، تعلیم یې ختم شو. یو خو موته ذکر کو په جمع باندې الله سبحان الله الحمدلله وغیره وغیره. بل ته وایي ذکر قلبي. ذکر قلبي دې ته وایي چې کوم انسان وایي چې ذکر قلبي کول غواړم، دا زموږ د تصوف والا علما فرال حضرات
اکثر چې خپل مریدانو له ورکي نو د ذکر قلبي ورکي وجوهات تی پکې دا جواب بر د تعالو سره ولګي پس پیغمو باندې بسا اخلي او د سا په ذریعہ باندې با نور سب ذکر صرف الله دی نور سبحان هغه دغه پکې نشتا خو په سا په ذریعہ باندې با د سا په ذریعہ باندې بده په ځل باندې الله 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 کوي چې انسان کم یو کوي الله رب العزت په دنیا کې د ژوندو په فهرست کې شامل کړي قرآن کریم کې نبی صلی الله علیه وسلم نم روایت ده څوک چې ذکر کوي هغه په مثال د ژوندو ده څوک چې ذکر نه کوي هغه په مثال د مړو ده ما په دې خبره ډیر سوچ کړی چیر څنګه هغه ظلم هغه په مثال د مړو ده او څوک ذکر نه کوي هغه په مثال د مړو ده څوک ذکر کوي په مثال د ژوندو ده یاد ساتئ کم زړه چې د ذکر نه غافل شي الله رب العزت د الله سره تعلق د هغه ختم شي نو الله رب العزت هغه بدن ته او هغه جسامت ته او هغه زلته میت ویلې ده دغه په ظاهر باندې خبره کوي په ظاهر ساخله په ظاهر باندې لین دین کوي خو پزله کې ډېر زیات پریشان خفګان وي سوچونه دا انسان داسې چې د په حساب د مرګ او کم انسان چې ذکر الهی کوي د الله په ذکر کې زندگی تیری د دې انسان سره په دنیا کې سم نه خود دې بدن ته جسامت ته اصلته یو خوشحالي به محسوسيږي الله په قران کې وایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب په ذکر د الله باندې الله رب العزت وایي چې زه زړونو ته اطمینان حاصلوم راحت خوشحالي حاصلوم نو لہذا دا خبر را بل طرف ته زی خو لہذا ذکر زموږ په دوه قسمه ده ذکر قلبي او ذکر لساني خود ذکر قلبي او سو پیدا ده تخم دا د تجربیاتو نه ثابت دي چې کوم انسان ذکر قلبي کوي علماء ذکر کوي چې دې بچر د دزله نه جوړ نشي وس کومو تاسو معاشره کې وګورو هسپتالونو ته لاړ شو اکثریت دزله مریضان ډېر زیات شوي دي نو علماء ذکر کوي چې کم وخت کې دا کم انسان د ذکر قلبي کوي نو دته بعد د زله چرته مسله پیدا نشي دویم نمبر دته په مخامخ د دې سر دا سیستم چې څومره دی دماغ وغیرہ سپیګمې ټول بدل لګېدلی دی دته به د دې مسله چرته پیدا نشي نو چې موږ او تاسو ځان د ذکر قلبي سره او د ذکر لساني سره دواړه عادت کو کم از کم چې په ورځ کې موږ ذکر قلبي له هم لږ وخت ورکو
او ذکر لسانی له وخت ورکو د ذکر قلبي طریقه مې درته وښودله چې دا ژبه به مخامخ تالو سره ولګي او خوله به بنده کې او په سپېږمو باندې به ساه اخلي په سپېږمو باندې به ساه اخلي او د ساه په ذریعه باندې به فضله ذکر کې نو چې کوم وخت دا عادت شي دا ستا ساه چې عادت شي دا چې سړی یو څو ورځې وکړي دا به په خپله باندې چې دا انسان ساه عادت شي نو د ده زندګي ټول په ذکر کې مشغوله وي دی به کوي هم نه خو د ده ساه به روانه دغه شانتې په ذکر الهي باندې که یو انسان ذکر په تسبو باندې کوي که یو انسان ذکر په کونټر کوي که یو انسان ذکر په بندونو باندې کوي د درې واړو وغیره که یو انسان ځان سره داسې شمار کوي د ټولو درجات یو شانتې دي موږ بعضې خلک وایو وایي ذکر په ګوتونو باندې وکړي دا به موږ سره قبر ته ځي یاد ساتئ موږ ته په 24 ګنټو کې ګوره 2 قسمه فرشتې بدلیږي یو د ورځې فرشتې دي بلې د شپې فرشتې دي د ټولو سره کرام الکاتبین ورته وایي یو د علین دي یو د سجین دي یو خی اړخ واله دي یو غس اړخ واله دي دواړو څه کتاب راځي رجسټر همدغه کتابونه دي ورسره خی اړخ واله ستا د نیکانو حساب لیکي د رب نظام داسې دی ناشنا نظام د رب دی رب د دې انسان هر لمحه لیکي که دې برایي وکړي نو فرشتې کرا د غس اړخ والا د دې برایي ولیکي چې ورځ په قیامت باندې چېرته دا انسان الله ته داسې ونه وایي چې یا الله ما خو دا نه دي کړي که چېرې دی د الله سره ورځ په قیامت باندې د دروغو مکالمه وکړي 1400 کاله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې ته اټومیټک یو سپ دې ته بخکاری بل چاته بنخکاری یو سکرین به درته ولګي او دې چې دا کومه برایي کړې ده یا کومه نیکي کړې ده اب ورته سامنے دې تیرې شي دا دې کړلې که دې نه دې کړي نو د موږ د رب نه دا الله رب العزت چې دا کومې فرشتې موږ ته رالیږي او زموږ دا برایانې او نیکیانې لیکي دې ته هم ضرورت نشته خو د الله رب العزت نظام داسې دی چې د الله رب العزت نظام ټول په دلایلو دی په ثبوت دی صلی سوه کاله وړاندې نبي صلی الله علیه وسلم ته 3 سپاره کې راځي قرآن کریم کې اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل یو رکو په نازله ده په لیکلو باندې نو د رب نظام دی ټول سیستم د لیکلو بیا دا اخرنۍ خبره کوم ټیم را نځي یو ذکر په اودس باندې یو ذکر بغیر د اودس نه خو په غسل کې انسان ذکر نشي کولی ښه انسان باندې غسل دی دې ذکر نشي کولی
دی به ځان صفایي کوي. قرآن کریم چې سړی زبانی وغیره حفظ ځان سره کړی یاد دی ورته که بې اودسه وي د قرآن کریم تلاوت کولی شي بغیر د اودس نه. نور ذکر الهی بغیر د اودس نه دی کولی شي. خو که قرآن کریم مصحف مسح کوي نو بغیر د اودس نه د قرآن کریم نشي مسح کولی. قرآن کریم کې الله فرمایي لا يمسه الا المطهرون. دا د قرآن کریم د خپل آداب علما ذکر کوي چې دې ته په ښایسته شان باندې اودس وکړي، پاکي کپڑے بهتر دي او ځان باندې عطر سړی ولګوي. نو قرآن کریم په ټولو ذکرونو کې اعلی ذکر دی. که یو سړی وای چې زه ذکر کوم نو د ده سره ټیم وي نو دی اعلی ذکر د قرآن کریم دی. که چېرې یو آیات مبارکه په یو صفحه لیکلی شوې وي نو دغه صفحه هم بغیر د اودسه دی نشي مسح کولی. نو د قرآن کریم د مصحف دپاره اودس ضروري دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلی د الله رسوله ما ته یو ذکر وښیه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته درود شریف مبارک وی دا ډېر وایه. بیا ورته ووی یا د الله رسول ته څه کوم؟ بیا ورته وی درود شریف ډېر وایه. وی د الله رسول ته څه ډېر کوم؟ بیا ورته وی درود شریف ډېر وایه. چې موږ په لارو باندې په دغه باندې روان یو نو زما تاسو ته رایه دا ده چې وزګار یو درود شریف باندې خپل زبان عادت کوي. یو په درود شریف باندې تاسو ته نیکۍ میلاویږي ډېرې زیاتې. یو درود شریف زده کوي محمد صلی الله علیه وسلم دام درود شریف دی. صلی الله علی النبی الام دام درود شریف دی. نو درود شریف ځان باندې دا زده کوي او دا باندې خپل معمول جوړ کوي. یو بس تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل محبوب سره مینه محبت غالب شي. یو الله رب العزت د انسان د دنیا مشکلات د درود شریف سره ختمي او یو الله رب العزت د درود شریف سره د انسان ګناهونه معاف کوي. چې الریډي ستا په ژوند کې نیکۍ راځي ستا ګناهونه معاف کیږي. او بله ورځ په قیامت په الله رب العزت د انسان شپارس نبی صلی الله علیه وسلم ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې ډېر یاد کړی په حوض کوثر به ورسره ملاقات کوو. چې ملاقات ورسره کوو نو چې موږ ډېر یاد کړو انشاءالله زما د ایمان واقعه ده چې موږ به شپارس هم الله ته کوي. او یو روایت می کتو چې کوم سړی درود شریف ډېر وایي بې حسابه بې کتابه به الله جنت ته داخلوي. نو موږ تاسو خپل معمول په درود شریف ذکر جوړ کړو. ټایم نشته.